د چا چې مور پلار ژوندي وي او دا کس قرباني کوي نو آیا دی باول د خپلې قربانۍ فکر کوي که نه مور او پلار له به خامخا په قربانۍ کې حصه نیسي؟ ګوره جي په دې مسله باندې ځان پوه کوئ. ګوره ډېرو پښتنو موږ سره رابطې وکړې او ډېر پښتانه په دې غلطۍ کې مبتلا دي چې د ناپوهۍ د وجې پې واجب پاتې شي او دوی ګناهګار وګرځي. صحیح شوله. دویمه مسله دا وکړه چې مور او پلار یا په مور او پلار کې یو کس وفات شوی دی، هغوی پسې ته قرباني کې یو حصه ورله نیسې، نو د دې مسله څنګه ده؟ او که قرباني دې وکړله نو دغه غوښه په خپل استعمال کې راوستی شي که نه، دا به ټول په ټوله په فقراو او په مسکینانو تقسیمي. نو په دې اهمو مسلو باندې ځان پوهه کوي. ګوره جي اول مسله داره تا قرباني کول او مور او پلار دی ژوندي دي، نو که مور او پلار سره ذاتي پیسې شته، پخپله د نصاب خاوندان دي، سرمایه ورسره شته دی، نغدي دي، سونه چاندي ده، د تجارت سامان دی، د ضرورت نه زیاتي سامان دی چې قیمت یې 2.50 نیمې تولې سپین زر ته رسي. صحیح شوله. یعنې د نصاب خاوندان دي مور او پلار، نو په هغوی خو بیا خپله قرباني واجب ده. ځان له په قرباني څه د واجب ده؟ یا به څاروی حلالوي یا به څاروي کیسه نیسي، ټیک شوله، خپله قرباني په واجب ده. خو که مور او پلار د نصاب خاوندان نه دي، سرمایه ورسره نشته، د بچو سره یا د یو زوی سره پاتې کیږي او کاروبار او ګټه وټه دا ټوله د زوی په لاس ته او زوی پیسې ګټي او زوی د نصاب خاوند دی، نو دلته پښتانه یوه غلطي کوي. اکثریت چې کم ناپوهه دي هغوی دا غلطي کوي چې دلته خپل ځان پرېږدي او مور له یا پلار له حصه ونیسي یا دواړو له حصه ونیسي او خپل ځان پرېږدي، نو په تا واجب پاتې شو، ته ګناهګار وګرځېدې. او د مور او پلار دپاره خو په هغوی خو واجب نه وه، نفلي قرباني دې ورله وکړه، د هغوی به شاید ثواب وشي، خو په تا واجب پاتې شو، دلته ته څه وګرځېدې؟ ته ګناهګار وګرځېد. ته اول خپلې قربانۍ غم وکړه چې ته د نصاب خاوند یې، په تا قرباني واجب ده، نو ته د خپلې حصې غم وکړه. هسې نه چې ته ځان پرېږدې او ته وایې چې مور او پلار مې ژوندي دي یا مې مور ژوندی ده بس دی کوم، پلار مې ژوندی دی دلی کوم، او د نصاب خاوند تی، نو په هغوی خو واجب نه و، هغوی له خو تا نفلي قرباني وکړه او په تا باندې خو واجب وه، نو دلته په تا خو حکم پاتې شو، نو ته څه ګرځي؟ ګناهګار ګرځي. وس دې کېږي، د بچي وس کېږي، مور له میسه نیسي، پلار له نیسي، بالکل بهتره خبره ده. ځان له وکړه، په تا واجب د هغوی له نفلي وکړه، د هغوی به اجر وشي، دا خو ښه خبره ده. خو چې دلته د چا وس نه کېږي او یو قرباني کوي، نو دلته خو په بچي واجب ده. صحیح شوله که نه؟ نو دی بیا اخوا خبره ولې وړي، اخوا خو نفلي قرباني ده. ته اول د خپلې قربانۍ غم وکړه. انشاءالله په دې مسله به تاسو پوه شوي. دویمه مسله دا ده چې مور او پلار یا په هغوی کې یو کس وفات وي، نو د هغې دپاره قرباني دا کولی شي، بالکل دا نفلي قرباني د هغوی ته اجر څه دی؟ دا بالکل وررسي. صحیح شوله که نه؟ د دې غوښه ده، نو دا خو نفلي قرباني ده، نو د دې غوښه چې څنګه ته د خپلې حصې قربانۍ د غوښې تقسیم کې او هر څوک یې خوړی شي او په استعمال کې راوستی شي، نو دغه شان د دغه نفلي قربانۍ چې په مړي پسې دې وکړه، نو د دغې غوښه هم هر څوک خوړلی شي او په خپل استعمال کې راوستلی شي. صحیح شوله. اوس دا ده که یو مړي وصیت کړی دی چې ما پسې قرباني کوي، نو کوم مال یې پرېښی و که نه، نو د هغه د 3 حصې مال نه هغه پسې قرباني کېږي، خو دا واجب وي. چې دا واجب وي نو دې قربانۍ غوښه بیا ته نشي خوړی. صحیح شو. خو چې دی وصیت کړی او مال یې پرېښی، نو دا ته نشي خوړی، دا به ټوله فقراو مسکینانو کې تقسیمیږي. او که نه مال یې نه و پرېښی او یو وارث ورپسې د خپل طرف نه کوله، نو کولی شي، خو دا بې نفلي شوله، دا غوښه بیا هر څوک خوړلی شي. صحیح شوله. خو وصیت باندې به یو پیر عمل کېږي، داسې نه چې بس ما ته پلار وصیت کړی او ته چې بس هر کال په ما واجب ده، زه به ورپسې قرباني کوم، نو نه، دا دغې چې مړی د وفات نه مخکې وصیت وکړي او مال یې پرېښی، نو د 3 حصې مال نه ورپسې څه وکړي؟ قرباني وکړي. خو دا واجب قرباني، نو د دې دا غوښه بیا هر څوک نشي خوړی، ته په خپل استعمال کې هم نشي راوستی، دا فقراو مسکینانو کې څه کېږي؟ دا به تقسیمیږي. دا اهمې مسلې وي او مسلمان رونو پښتانه ته اکثر ناخبرې دي، د هغوی سره هم شریک کوي. وصلی الله علی النبی.